والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. دا مخکې ابواب د میاه سره تعلق لري چې میاه په څه پاکیږي او په نه څه پاکیږي. اوس یو درې بابونه د بولو بیانوي زد داغی، بیا به یو واته بابونه د نواقضو د وضو بیان کړي. نو دې ته خیال کوئ. لومبی باب التشدید فی البول، باب دې په بیان د تشدید کې په حق د بولو کې سختی راغلی ده، وعید راغلی ده، د عذاب ير راغلی ده د بولو په سلسله کې چې ځان ته سړی نه ساتي. ناول حدیث شریف وي به پکې او درې بحث دي، نه هغې ته به وګ دی. ناولې لغوي معنی زده کړه. حدثنا عناد بن قتيبة وابو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين سيد الكائنات پر دو قبروں ورائے. بعض روایتوں کی جدیدین دے اور بعض روایتوں کی جدا بقی کی ہو، بقی یعنی مدینہ کی ہو. یو روایت د جابر دی چې حضور په یو قبر ورغی په سفر کې. یو مسلم کی براش چې په دو قبرو په سفر کې هغه ماتا فی الجاهلیت، خو ظاهرا دا ټول جدا جدا واقع دي. دا چې دی دا د مسلمانانو واقع ده، ځکه یو جدیدین دی ورسره. او بل فی البقیع دریم دا چې نسبت د عذاب ګناه ته وکړو. نو که دا کافر وي نو نسبت د عذاب به ګناه ته نه کولې، نسبت د عذاب به څه ته کولې؟ کفر ته. هغه لوی شي چې پکې دی. او بیا به هغه له دعا د تخفیف نه کوله، شفاعت به نه کو. نو دا مخبورین دي، مسلمانان دي، او د صحابه په دور کې د جدیدین دي. پیږي نو دا مړي څوک دي؟ قرینه جدیدین او قرینه فی البقی او قرینه دا چې نسبت د عذاب یې څه ته کوي؟ ګناهونو ته. کنه کافر نو کافر دغه دی. به بل دا چې دعای والا د تخفیف د عذاب وکړه. مر على قبرين ترش په دو قبرونو فقال انهما يعذبان. د هما ضمیر چاته راځي ده؟ قبرونه په عذاب دي، نو قبر خو په عذاب نه، مقبورین په عذابي. نو دې ته سنت استقدام وای په عربی کې. چې یو لفظ ذکر شي په صریح لفظ یو مرادي، په ضمیر کې بل مرادي. نو صریح لفظ کې قبرین قبرین وته وای، او انهما ضمیر راځي ده نه صاحبینو د قبرین وته. لیکن خبر خو عذابی کی نا، غمڑے پکی عذابی کی. وَإِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وی دا دوارا مخبورین دیتا سنت استخدام وی خوا. لکه اذا نزلنا ساعت قوم، اذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه ان کانوا غضابا. مختصر معنی میلے دے سنت استخدام کی وی اذا نزل السماء بأرض قوم، چې باران د چا په ځمکه وشي نو رعیناه وان کانوا غضابا، مونږ پای کې خپل ساروي سارو اگر چې هغې په غوسه مونږ نه څوک نشي ملکول. نو باران کې ساری کې په واخو کې چې په باران شوي یعنی رعینا بما نبت بالسماء، او کنی مخکې سما لفظ سره سما باران مرادو، او رعیناه کې بما ینبت من السماء. نو دیتا سنت استخدام وی. نو علا قبرین په دو قبر تیر شو. فقال انهما يعذبان وی دوارا مقبورین په عذاب کې مبتلا دي. وما يعذبان فی کبیر، سپلوی شي کې په عذاب نه دي. خو روایت مفصلو کې دا راځي بلا انه کبیر، بلکې لوی دي. دا روایت دلته مختصر دا بار بار راشقه، یو ځل ورته خیال کوي. بخاری کې مسو ذکر ده. نو چې کوم حدیث باندې زه بحث وکم بیا ورته نه فارغېږو چې کتاب خلاصېږي. اما هذا دا یو چې وکان لا یستتر من بوله لا یتوقع لا یستتر لا یستنزه لا یجتنب لا یطرطر لا
دا ټول الفاظ راغلي دي او معنی ځان بچ کول دي. لا استتر من بوله، دا بول نه به پرده نه کوله، یعنی دا بول او د پمنس کې به ځان ته حائل نه جوړو، ځان یې بچ کړي ونو بول به رسیدل جامو بدن ته. واما هذا دا بل شي دي فکان يمشي بالنميمه، د بچغلی خور کوله. نمیمه ایصال د کلام د غیر پنیت د افساد ته وي، نقل د کلام د غیر بلتا پنیت د افساد او د ضرر دې ته سوي نمیمه. یو حکم بادشاہ مقرر کړی لکه جواسیس، ناغه په نمامین کړی د عقل ځکه حکومت بغیر د دین چلیږي نه، او یو د چا خبره د خیر په غرض چې د ازوی دی مانا کدی دا کار کوي، مقصد دی دی چې اصلاح وکړي د دې. او نمیمه ته وایي چې نقل د کلام د غیر بل سړي ته په نیت د اضرار او د افساد او د هتک او د تخفیر، دې ته چغلي خوري وایي. او نومې نمام او قطات دی. نو دې یو سړي به چغلي خوري کوله او فی الباب نو به دوه لختې راوغوستې، نو یو په یو کې خاوده او بله په بله کې خاوده، او بیا وی شاید چې عذاب د دوی نه سپک شي تر اوچېدو د دې لختو په. نو تخفیف د عذاب دپاره دعا قبوله شو د حضور مبارک، خو نهایت فله دا مقرر شو چې کومې پورې دا لختې اوچې شوي ني. په دې باب کې د دې احادیث دا حدیث حمش بیان کړی دی کنه، هغه د مجاهد او د ابن عباس منځ کې تعوذ ذکر کړی دی، او منصور چې بیان کړی دی نو د مجاهد او د ابن عباس منځ کې واسطه نشته. دی وی روایت د حمش صح دی ځکه وکی په نو مې اوریدلې دی بل واسطه چې حمش حفظ دی د اسناد د ابراهیم د منصور. درو خبره ته خیال لره. اول دا چې سید الکائنات دا دواړه نه عذابېږي په یو لوی شي کې، خو ورسره وایي بلا انه کبیر، دی لوی شي یو ځای کې وی لوی شي نه دی، او په بخاري کې ورسره بلا انه کبیر راغله بار بار. دلته حدیث مختصر دی. نو یو ځای کې ته نفي د کبریا کوي، وما يعذبان فی کبیر، او دویم ځای کې بلا انه کبیر دی لوی. نو بظاهر نفي اثبات بین کې تعارض دی، نو په کلام د رسول الله کې تعارض راغی په دوه لفظو کې. عمر ته وایي نه دی کبیر او بل طرف ته وایي کبیر دی. نو علماء یو سلور تطبیق کوي. اولا دا وایي لیس بکبیر، کبیر د په زعم کې نه دی، خو د خدای په نس کبیره ده، کبیر دی. دویمه دا چې لیس بکبیر ځان ته په ساتلو کې کبیره مشقت پکې نو. یو د زنا نه بچ کېدل چې سړي ته ورځ پام برابري دا خو ګران کار دی، ځکه شوق پې غالبي. او امتیازو کې څه لذت خو نشته چې د هغې نه سړی ځان نشي بچ کولی. امتیاز یې سړي باندې ولګي نو څه لذت دی پکې. نو انه لیس بکبیر بامر شاق یشکل الاحتراز عنه، دا سے امر گران نو چې ځان ته ساتل ګرانو، خو بلا انه کبیر د خدای په نزد لوی دی. ځکه مفضي کېږي څه ته؟ فساد د بدن او فساد د جامو ته، او هغه مفضي کېږي فساد د صلات ته، او فساد د صلات کبیره ده. دارنګه نمیمه خو بظاهره څه ګران کار، ځان ته ساتل ګران نه دی، خدا خدای په نسبی دی، ځکه دا مفضي کېږي قتل ته او قتال ته. نو چې غولي خورې ښه شی نه دی. نو انه لیس بکبیر بامر شاق او بلا انه کبیر. یا لیس بکبیر حضور وی چې کبیره نه ده، زر ورته وحی راغله چې نه ده خدای په نس کبیره ده، بلا انه کبیر.
یا سلورم وجه چې د په زعم کې کبیره نه و، انه ليس بکبیر فی زعمه ولکنه عند الله کبیر. یا زعم تراجی دی، یا مشقت تراجی دی، یا وحی رستورانا، یا پخپل بذاتی کبیره نه ده، ذکر متیاز خود صغیره ده او نمیمه صغیره ده، خدا مفضی کیگی کبیره تا، ذکر متیاز نزان نساتل فساد د بدن او فساد د جامو راولي، هغه فساد د صلات راولي، نو پخپله کبیره نه ده صغیره ده، خو اصرار علی الصغیره او ترک د صغیره کله منجر کیږي کبیره ته. نو لیس بکبیر فی ابتداء الامر او بلا انه کبیر بحسب الغایة والانتهاء. نو نفی و اثبات جهتین تراجع شو، نو چې جهتین بدل شي نو تناقض ختم شي. تناقض کې اته وحدات شرط. تناقض تعارض ته دیم بحث پدې کې دی چې د عذاب خبر دی ته ولې منسوب دی. امتیاز و نزان نساتل او چولی خوری کول. نو اصلی علم خو خدای سره دی. علماء په تعویل کې دا وایي ما د خپل استاد نه مرید دی چې د قیامت پرد به د دو سیزونو حساب مخکې، په حقوق الله کې به د صلات مسله مخکې، او په حقوق العبادو کې به د دماء او د قتل مسله مخکې. اول ما يحاسب به العبد من امره الصلاة، او اول ما يقضى فيه بين العباد الدماء. نو دا طهارت دا مقدمه دا صلات دا پاکول دا بدن، او نمیمه مقدمه دا قتل دا. نو چې اصل اعمال و حساب پا خبر پا قیامت کې دی، نو دا مقدمه غیر پا مقدمه دا قیامت کې دی، دا خبر مقدمه دا قیامت دا. نو دا صلات تپوس پا قیامت کی کیگی، دا مقدمه دا صلات چی طهارات تی دا غیب تپوس پا قبر کی کیگی، او عذاب امدلتا دی چی صاف سترش. ذکر دا ظاہری ځان پاکون ذریعہ دا پاکی دا روح دا، روح با دا خدای دربار کے حاضری گی حساب کتاب تا. نو مخ کے پاک ریشی لکه سڑی خیرین جامع غستی او دربار تا مخ کی کیگی، نو مخ کی جامع ولو انزلی شی. او نمیمه مقدمه دا قتل دا، او دا قتل فیصله با اول په حقوق العباد کی دا قیامت پرد. نو دا غی مقدمه چی دا نمیمه دا غی حساب کتاب با اول په خبر کی. نو خبر مقدمه دا قیامت تا، او دا طهارت او نمیمه دا مقدمه دا صلات او مقدمه دا قتل دا. نو دا اصل اعمال و حساب با په قیامت کی، او دا مقدمون با په مقدمه کی. دغه شان عالمان لکی. حدیث سره دا مسله ثابتېږي د احناف او د شوافیو چې بول مطلقاً سبب د عذاب دی. دا براشي مسله رستو چې امام مالک او احمد صاحب او زمون په ائمو کې محمد ابن حسن شیبانی بول د ما یوکل لحمه ته پاک وي، او دا نور ابوال د انسان او د غیر ماکول لحم ته پلیت وي. نو احناف په جملو دلایلو کې دام وي چې بول سبب د عذاب دی. نو دوی راتوی دا بوله ضمیر خودی سړی ته راځي من بوله. مونږ وی دا حدیث په لفظ عام استعمال دی، بخاری کې ودراشي استنجه من البول، او کان احدهما لا یستتر من البول. بول مطلق ذکر دی. بول انسانی نه چې هغه کې ضرورت او مجبوری ده، انسان سره لګېدل شي دی، دا غي نه پټي ځان پر بچکول نه باندې عذاب راځي. نو د سارو د امتیاز او من باب اولا بچ کېدل ضروری دی، ځکه هغه نه خسنې بچ کېدی شي. نو چې کوم باندې ته مجبور او تا سره متصل دی او هر وخت واقع دی، هغه عذاب راولي په عدم توقع کې او عدم استتار کې.
نو چې کوم تانه لري او ضرورت یې نه او سباعث ته نزدېکت خامخانه ناغی کې عذاب راتل خو من باب اولا شو. نو په عبارت النص بول الانسان ثابت شو او په دلالت النص بول مطلقا ثابت شو. نور الانوار کی یو قصه ده خو نو محدثین په نسې نه ده کاغه صحیح کې نو خبر اخلاصيږي. نور الانوار کې ورسره دا قصه ده چې دا سید الکائنات د دې سړي د خزینه تاسو کو دا د بولیه والنه چې د بس کار کاو وی سیب غړي چیرلې به سرول او دا غي د امتیاز نه به ځان نه بچ کاو. نو کو دا حدیث صحیح شنه به خدای جواب ختم نه وي او د محدثین کرام په قواعدو دغه جمله صحیح نه ده. نور الانوار کې شته چې دا سړی سو د ګډباو او د ګړو چیرلو د امتیاز نه ځان نه بچ کاو. نو که هغه راشي خو مسله سرګرده هغه به استدلال کې د خوانو په امتیاز اسکولو چې حضور حکم کړو. علامه ابن حزم نو به بالته وایي چې راشي چې الته یو ضرورت شرعي ده او دا معلومه چې مریضان او خدای پاغه شفا ورکړي نه استدلال پاغه صحیح نه ده. نو زمون پنځ احناف پنځ بول مطلقاً پلیتی البته موږ رعایت د ټولو دلایل کو چونکه په ماکول اللحم کې شوبه ده نو دا غي نجاست خفیف ويو او دا غیر ماکول اللحم یا انسان دې کې شوبه نشته نو د دې پلیتی غلیظه ويو دې کې درهم معتبر ويو او هغه کې ربع د صوب ويو وګم دې کې پودا. احناف دې دلایل د وجنه په ابوال د ماکول لحم کې تخفیف کړل او په ابوال د انسانانو کې تخفیف نه کړل. دا دوه بحث شو. دریم یو سندي بحث دی ا دې ته ګوره چې عامش روایت بیان کړل اول د سند ته ګوره. نو قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس. مجاهد د ابن عباس منځ کې طاووس خپل مرګره د سبق یاد کړل او منصور چې نقل کړی دی راستوین مجاهدن عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس. دا مجاهد چې دی کنه دا شاګردم دی د ابن عباس او بالواسطه شاګردم دی. نو د کمال احتیاط د محدثینو کرامو چې مجاهد دا اول حدیث د طاووس په واسطه د استاد ابن عباس نه زده کړو به په خپل هغه زده کړی راغله یا ممکنه چې هغه مجلس کې ناستو به تصدیق خپل مرګري نه کړی. نو د کمال تقوا عمله چې هغه خپل مرګري یاد کړي چې ما ته دا طاووس ویلي خو سي دی خو روایت د عامش اولاد ځکه ذکر د واسطه کړي دی او زیادت د ثقه قبول له هغه د قبيله د مزید فی متصل الاسانید دی. خدا دا چې امام بخاری دواړه طریقې نقل کړي دي د دې وجه محدثین وای ذکر د طاووس او عدم ذکر دواړه برابر دي. اندا مجاهد د ابن عباس نه بالواسطه نقل کړي دي په واسطه د طاووس کا او بلا واسطه نقل کړي دي. عامش نه منصور تکړه غني. ما د محمد ابن عبان اوریدلی چې وکیع ابن جراح به چې عامش زیات احفظ د اسناد د ابراهیم د منصور نه دلته ابراهیم نه ذکر د عامش د مجاهد نه وي خیال هم ذکر او منصور هم د مجاهد نه وي. خدا دا چې د قرینه په شکل ذکر کړو چې فلان کې عالم وي عامش زیات په حفظ کې د ابراهیم د روایت په نسبت د منصور. نو دلته اگر چې ابراهیم نشتا لکه سړی کافیه کې ښه نمبر والی کنه ته چې کافیه کې ښه نمبر غشتي نو په هدایت النحو کې به ښه نمبر ستاسو وخت کې پوزا. نو عامش وای زیات احفظ د اسناد د ابراهیم د منصور نه ان دلته ابراهیم څه ذکر نشتا خدا باب د نظیر نه ذکر کا چې الته کې دی احفظ د نو دلته محفظ ده. عامش بالواسطه ذکر کړی دی او منصور بلا واسطه ذکر کړی دی. نو دوی دا حدیث بالواسطه اولاد په نسبت د بلا واسطه